نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا بشک مولیگل نوح علیہ السلام قوم د هغه ته په دې خبره باندې چې وایي رو قوم خپل مخکې د هغې نه چې راشي دوی ته عذاب درناک وفرمایل نوح علیہ السلام ای زما قومه بشک زه تاسو ته یېروونکی یم ښکاره په دې خبره باندې چې بندګي کوئ د الله ویرېږئ د الله نه او خبره زما ومنئ بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو وروستو به کړي ستاسو نه هغه د عذاب نیټه بېشکه نیټه د الله چې کله راشي نه رستو کېږي که چېرې تاسو پوهېږئ وفرمایل نوح علیه السلام ای زما ربه بېشکه ما خو دعوت ورکو قوم خپل ته شپه ورځ فلم یزیدهم په زیات یې نه کړو دوی لره زما دعوت او بلنې الا فراره مګر تیښته او ترېدل د دعوت نه منډې وهل صورت نوح نوح علیہ السلام عمر دراز پیغمبر دی ډېر لوی دعوت یې کړی دی د آدم علیہ السلام نه وروستو اولنی رسول نوح علیہ السلام راغلی دی دنیا ته چې کله شرک او کفر شروع شو نو د نوح علیہ السلام قوم پنځه بوتان ود او سوا یغوس او یعوق او نصر هغوی ته مختلف اختیارات ورکړي او د هغې بندګي کوله او توحید د هغوی نه هېر شوی نوح علیہ السلام راغی او هغوی ته یو د توحید دعوت ورکو او رد شرک او بل د توحید دعوت او د هغې سره د نوح علیہ السلام د دعوت دوه بنیادي خبرې وې یوه خبره خلقو ته توحید او د الله یووالی بیانول او د شرک رد او دویم نمبر د محرماتو چې د چا سره نکاح کیږي او د چا سره نکاح نه کیږي د دې خبره کوله نو دغه پابندۍ دپاره راغلی و او دغه معمولي غوندې خبره مونږ که فرض کې کال مخکې تقریر کړی به یو موضوع باندې نو بیا وایو چې لکه دا خو کال مخکې مونږ تقریر کړی دی اوس خلک به وایي چې لکه ته ګوره هغه زړې خبرې دوباره بیانوي او نوح علیہ السلام دوه خبرې چې د هغه به دعوت په دغې تقریر 15 منټه نه تېرېدل 950 کاله هغه کړی دی 950 کاله چې دا د انسان عقل متحیره شي او حیرانه شي هغې ته او په ډېر ناشنا انداز باندې قرآن د هغې ذکر کړی دی شپه ورځ مې نه ده پرېښودلې ښکاره او پټ انفرادي او اجتماعي هر طریقه مې اختیار کړې ده دعوت دپاره هغوی نه منله د دې وجه نوح علیہ السلام قوم معبود تی هیر و د عابد او د مخلوق بندگی کوله او مالک تی هیر شوی خپل د مملوک بندگی شروع کړه او د بندگانو د مخلوقاتو بندگی د ګټو لوټو بندگی کوله او دومره سخت و دوم هټ درم و چې هغوی خلقو ته به هم ویله مشرانو یې لا تذرن ودن ود مه پرېږدئ او دا سوا او یغوس او یعوق نصر مه پرېږدئ دا خو ستاسو دي چېرته ورې د دې نوو مولیانو خبرې ونه منئ بعضې خلک یې که نه نو هغه اوس خو خیر دی پرېږدي خلک خو یو څو کاله مخکې به خلک وایي یاره دا مولیان نوي راغلي دي او نوي خبرې کوي نو هغه نوي مولیان چې راغلي هغه زړې خبرې کولې او هغه زړو مولیانو تاسو ته نوي خبرې کولې خو تاسو پوهېدئ نه ځکه چې زړو مولیانو چې کومه دی نو هغه د یوسف او د زلیخې قصې چې کومه دی بیانولې
او چرته چې کومه دی د بدعاتو د رسوماتو خبرې کولې چې هغه وروسته جوړ شوي خبرې وي د هغې 100 کاله او 6 کاله او 200 کاله شو او 1400 کاله مخکې چې کومه د پیغمبر خبرې وي هغه چاله نه ورتلې نه ویلې په خپله باندې به ذات خود غټ یو عالم ما راغنه تپوس کوم ته چې فارغ شوی تا را فراغت نه وروسته بخاري راغېستې ده چې ته فارغ شوی د مدرسې نه تا د مدرسې د فراغت نه وروسته چې کومه دی نو تا بخاري راغېستې ده ویل نه ما نه ده راغېستې نو د حدیث سره دغه تعلق د قرآن سره دغه تعلق نو ته ولګېدلې زړو خبرو ته دي نوي خبرې ویلې او نوي خبرو ته زړې خبرې ویلې چې کومه خبرې هغه نوي خبرې دي بدعات او رسومات دي او شرکیات دي نو ته هغې ته زړې خبرې وي او چې کوم قرآن او حدیث ته د پیغمبر او د صحابو د تابعینو اقوال دي خبرې دي د هغوی اعمال دي هغې ته نوي خبرې وي هغه زړې خبرې دي نو دا په هر وخت کې خلکو به ویل هغوی به هم ویل او د هغې غټانو سوچ ته وګورئ د هغې سردارانو سوچ څه دی اوس هم دا دی او مخکې هم داسې و اوس هم وایي فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا هلکه بنیادم دی دی خو زمونږ په شان دی او زمونږ په ګاونډ کې پیدا شوی دی او دی خو زمونږ سره لوی شوی دی دی څنګه دا خبرې کوي بیا به ویل ما نرا لکم علینا من فضل ولنظنکم کاذبین ستاسو څه حیثیت دی دا د هغې خلکو چې کومه دی سوچ دی اوس هم دا سوچ دی تر څو پورې چې زنګوندي نه یې مات کړی دا زمونږ د فقه اصول دی وایي چې کله قاضي چیف جسټس معزول شي نو دی به بیا د هلکانو په درس کې چې کومه سبق وایي که نه د مدرسې طالبان سبق وایي په درس کې به دی نه کښېني دی به په هغې کې نه کښېني ځکه چې دی بیا ځان غټ ګڼي وایي چې هلکه زه خو هغه چیف جسټس پاتې شوی یم او قاضي قضات پاتې شوی یم زه اوس معزول شوم او زه داسې یو زه دې سره نه کښېنم دې سره به تکبر راځي دې سره علم نه حاصلېږي کله دې خپل تکبر خپله نشۍ یو طرف ته کېښودله بیا به ته پوهېږې او تا ته به د قرآن او د حدیث علم په سمجھ کې په سوچ کې په فکر کې راځي او به تا کې بدلون راولي تیر شوي زمانه کې هم داسې هارون الرشید د ابن عباس یو سرکشه ضدي زورور بادشاه و حل اوچتول د بیعت اوچتول حکومت په لاس کې اخیستل د ظلم چې کومه دی نو بس یو پرچار شروع چې سړی چې کومه دی د بنو امیه قبرونه چې کومه دی کلاو کړي که نه د هغې نه ډانچې راوباسي او ځوړندې کړي نو هغې ته څه وایي لیکن چې کله د امام مالک سره کېناستلو او خپل عاجزي اختیار کړه او د امام مالک په درس کې کېناستلو شاګرد شو نو د هارون رشید غوندې سړي نه چې کوم دی الله تعالی یو منصف او عادل بادشاه جوړ کړو که هغه ته خلیفه ووایي نو بیا غلطه به نه یو عادل بادشاه دې جوړ شو ولې ځان یې عاجزه کو ځان یې کېنو نن ډېر خلک داسې دي چې هغه تقریر ته نه کښېني بیان ته نه کښېني جمعات ته خو نه راځي جمعې مانځله خو د وخته چرته هم نه راځي چرته هم نه راځي او د اختر مانځله هم چرته په آخر کې راځي لیکن که په جنازه کې کله ګیر کې اکثر بیا اودس راغلي اودس یې نه وي په خپله باندې یو کس ویلو چې دومره جنازې مې وکړې ټولې بیا اودسه وکړې که نه نو که چېرته بیا اودس یې ګیر کې په جنازه کې نو هغه مالی چې کله داسې یو ملایي چې هغه لږه خبره تیزه کوي او لږ تیز او توند دي نو د هغه خبرې ته به وکېدي نور زموږ په شان دي چې چل پیپړه غوندې ملایي چې هغې ته غوږ هم نږدي په هغه ځای کې خبرې کوي هلتې خبرې کوي هلتې خبرې کوي د غوایي زوی هغه خو ځان ته انسان وی خو دا انسان نه دی ځناور به دې ښیي ځناور کله چې تا زنګونان مات کړه کله چې عمر فاروق زنګونان مات کړه نو امیر المؤمنین عمر الفاروق ته جوړ شو چې زنګونه نه مات کړی او عاجزي نه اختیار کړي په هغه کې ګوره چېرته انقلاب نه راځي هغه هدایت نشي قبلولی منیب به یې رجوع به کې توجه به کې اوس هم ډېر خلک دي په هغه وخت کې هم ډېر خلک د مکی مشرکان راله او نبي علیه السلام ته فرمایي ستا سره دا عاجزه دا فقیران ناست دي دا لرې کړه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ په سترګو معذور راغی
او هغه وایي چې د الله پیغمبره ما ته اسلام وښیه او ما ته هدایت وښیه، او د مکې مشرکان ناست دي هغوی دا نه خوښوله. او چې کله نبی علیه السلام په زړه باندې لږ بوج راغی د دې وجې نه چې که چېرې دې اسلام قبول کړی وی نو بیا به هم د حضرت عمر په شانتې وی، بیا به دا خلک پیژندلې. او نو رسول الله تعالی څومره سخته خبره کوي، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. کم خلک چې توجه کوي قدر د هغې دی، کم خلق قرآن او حدیث ته کینی دغه خلق قدرمند دی. لہذا قوم د نوح علیہ السلام سرکشه قوم دی او په خپل هم نه راځي او نورو خلقو ته هم وایي چې مه کینئ ورسره، دوی سره خو دا بیکاره غوندې خلق دی. دا خبره ده، دا هم د تسلی د نوح علیہ السلام دا قصه ده، تسلی قصه ده، د داعی دپاره ډېره تسلي ده بدېږي چې 9.5 کاله دعوت کار کړی دی او څه 82 کسان اسلام قبول کړی دی. 82 کسانو اسلام قبول کړی دا داعی دپاره د استقامت او د صبر او تسلی او بهترینه قصه ده چې تا خو چې کوم دی یو کال هم د دعوت کار نه دی کړی او ترجمه دې نه ده کړی او دین دې نه دی بیان کړی او بیا دې هتیار دې غورځولی دي. هتیار ولې غورځوي؟ نوح علیه السلام 9.5 کاله د دین کار کړی دی او هتیار یې نه غورځوله، خو چې پته ورته ولګی چې اوس اسلام نه قبلوي او توحید ته نه راځي نو بس خیرې ورته وکړي. نو نوح علیه السلام ورته جواب کې وایي چې قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی، چې زما قومه بې ځایه اعتراضات مه کوئ، که زه په واضح دلیل باندې یم او الله ماته یو مهرباني او رحمت پیغمبري راکړې وي او تاسو بیا هم خفه یئ او زه په تاسو باندې په زور چې کومه دی نو چسپانوم او په تاسو یې منم او په خپله چې کومه دی ورته جوړ نه یم. په دې کې داعي ته هم خبره ده چې قول فعل به برابر وي. کله یې داعي قول فعل نه وي برابر هغه دعوت مؤثر نه وي، کله داعي په خپله باندې استقامت پکې نه وي د هغې داعي دعوت بیکاره وي. نن سبا په یو شیز کې مونږ ټول خراب یو چې په معاملاتو کې تقریبا اکثریت غرق دي، په معاملاتو کې ډېر غرق دي. ځکه چې پاسې د تقریر شروع کړي هلته چې کومه دی نه هر یو سړی وایي چې لږه یعنی دا خو قدرتي خبره ده چې څو خبرې کوي نو بل سړی به هغه به 100% توري او داغدار به وي، لیکن په هغه یو داغ پسې به خو دې لګېدلی، په هغه یو داغ پسې چې ته دته وګوره دی را خلکو ته خبرې کوي او په خپله باندې د معاملات داسې دي دی خلکو ته چې کومه دی د پاک مال ذکر کوي او خپل مال چې کوم دی ګنده دی. نو دلته نوح علیه السلام ورته ویل چې زه خو داسې نه یم چې تاسو ته ویم او هغه شانتې میزان برابر کړی نه دی، ما قول فعل برابر دی. ډېر استقامت والا پیغمبر نوح علیه السلام دی او د هغې ذکر چې الله تعالی ته وایي چې الله دا قوم تباه کړي نو د تباهۍ نه مخکې خپله خبره کوي چې قال ربي انی دعوت قومي لیلا ونهارا، ربه ما خو شپه ورځ دې قوم ته دعوت ورکړو. هغوی څه چل وکړو؟ نو فلم یزیدهم دعای الا فرارا، خو زمون خبره اورېدله او زما تقریر اورېدله او په منډو به شروع وکړه. وانی کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصوابهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واستكبروا استکبارا، غوږونه به بند کړه، خپلې جامې به راغونډې کړې، تکبر او غرور به شروع کړو. ثم انی دعوتهم جهارا، په چغه مې ورته بیا وویله. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پټ او ښکاره مې څه پریښي نه دي. ما ورته وویله چې بخښنه وغواړې الله به در باندې باران وکړي، الله به معاف کړي، قادسالي ده. نو هر کار مې کړی دی خو لیکن دوی هېڅ هم ونه کړ. استغفار په باره کې راځي دلته چې ډېر اوچت شی دی. استغفار برکتونه یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. د دې ونې استغفار په باره کې امام قرطبي رحمه الله نقل کوي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه چې د مکې په مشرکانو باندې الله تعالی عذاب نه رالیږو. وایي ولې؟ ځکه چې دوی طواف کوي نو دوی لفظ د غفران وایي، سره د شرک نه غفرانکه. هغه چې استغفار د مکې مشرکان د عذاب نه بچ کوي نو د مسلمان دپاره استغفار چې کومه دی نو څومره لوی فایده وي.
استغفار ډېر لوی فایده راو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې من لزم الاستغفار یجعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل غم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سوچ استغفار کوي الله تعالی به ټول غمونه پریشانی ختم کی او د داسې طرفه به رزق ورکړي د ګمان منی. خو یو خبره یاد ساتئ چې امام قرطبي رحم الله فرمایي یو ګوره ورد استغفار دی، یو د استغفار وظیفه ده. د استغفار د وظیفې سره دا ټول صفتونه شته دی چې سړی د استغفار وظیفه کوي نو الله تعالی د دا پریشانیانې دا مسایل حل کوي. خو یو حقیقي استغفار دی. حقیقي استغفار هغه د ګناهونو نه توبه ایستل. نو حقیقي استغفار دا دی چې ته د ګناهونو نه توبه وباسې نو ته به په د خپلو ګناهونو باندې پښیمانې، دا ګناهونه به تا پریښي وي، تا به عزم کړی وي چې آینده به زه ګناه نه کوم او بیا استغفر الله. نو دې ته حقیقي استغفار وایي. حقیقي استغفار به کې هسې سرسري استغفار به نه کوئ، ورد کوئ، وظیفه هم کوئ، خو دا حقیقي استغفار کوئ چې په خپلو ګناهونو باندې سړی پښیمانه شي، ګناهونه پرېږدي، عزم وکړي چې بیا به نه کوم استغفر الله. نو دا استغفار چې کومه دی دې ته حقیقي استغفار وایي. لہذا نوح علیہ السلام ورته دا وویل چې استغفار کوئ، شرک کفر پرېږدئ، الله تعالی به تاسو باندې رحم وکړي او دا ځمکه به آباده شي او بارانونه به شروع شي. لیکن نفرت او توفیق چې کله سلب شي او په زړه باندې مهر ووالی شي نو بیا خو چې دی نو هغه هېڅ چیز ته جوړ نه وي. هغه باندې د قرآن ایتونه هم څه اثر نه کوي او د پیغمبر حدیث پې هم څه اثر نه کوي. او که ته وله د وخت چې کومه دی نو هغه خطیب الانبیاء را پاسې که نه ادریس علیه السلام خطیب الانبیاء او هم به چې دی نو دغه مختوم زړونو والا چې کومه دی نه به جوړ نه شي. په خطیب کې به فرق نه وي، د خطیب په دعوت کې به فرق نه وي، په قرآن کې به فرق نه وي، په حدیث کې به فرق نه وي، په اورېدونکي به فرق وي. دا په زړه باندې به مهر لګېدلی، مهر. ځکه زه بار بار وایم چې ظاهري ډانچه به د باطني ډانچې سره برابرې. ډېر خلک ته صرف ظاهر دکلاوي دپاره ګیرې پرېښي دي، ظاهري ډانچه جوړه کړې ده، لیکن د هغې به چې کومه دی نو چې کوم حقوق دي کوم آداب دي به سر ته رسې، دې باندې یوازې کار نه کېږي. که ستا نه چې کومه دی نو ښې ښې شکلونه صورتونه چې کومه دی د عیسایانو راهبانو پرېښي دي، هغه یهودو هم ښه شکلونه جوړ کړي دي، دا شکل به د اسلام مطابق جوړې، دا لازم ده. لیکن دا خپل شکل به د دن اندرون ته منتقل کې، دا خپل اندرون به ورسره برابرې اندرون. لہذا نوح علیہ السلام قوم ته بار بار ویل خو هغوی نه منله. نو چې کله 9.5 کاله تیر شو نو نوح علیہ السلام ویل پروردګاره چا چې ایمان راوړو هغوی ایمان نه وړی دی، نور څوک ایمان نه راوړي. نو ورته ویله چې ته خو دعا کې خو خپل غم هم کوه، ځکه چې اوس ته دعا کې خیرې کې او هغه هم غر کېږي نو ستا لپاره د بچاو څه ذرایع هم پکار دي که نه. نو کشته یې جوړه کړه چې ستا د خپل ملګري هم بچ شي او ته هم پکې بچ شي. نو ځکه ورته حکم وکړو واصنع الفلک باعیننا ووحینا، کشته یې جوړه کړه. کشته یې جوړه کړه د خپل بچاو د حفاظت لپاره. هسې نه چې خیرې کې او ته پکې ځان هم یاد کړې یا الله ما ورسره هم غر کې، نه ځان به نه غر کې، ځان ته به خیرې نه کې، مسلمان ته به هم خیرې نه کې. مسلمان ته به چې الله دا بیکاره مسلمانان دي دوی له توفیق ورکړه، کافر دی الله غر کې. نو نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه او وختلو، د هغې نه پس هغه چې ربه دا قوم ایمان نه راوړي، ربي لا تذر الارض من الکافرین دیار. انسان انسانی که دا عظیم انسانی نو هم انسان دی، هغه هم زړه لري. زما استانه به صبر زیاتی، زما استانه به توفیق زیاتی، زما استانه به حوصله زیاتوي، زما استانه به استقامت زیاتی. نوح علیہ السلام هم انسانو، حوصله زیاته وه، استقامت زیاته و، صبر زیاته و، لیکن صبر تمام شو. د انسان صبر تمامیږي که دا عظیم انسان یې نه صبر تمامیږي، د الله صبر نه تمامیږي. د الله تعالی حلم صبر دا نه تمامیږي که نه په دنیا باندې به مخلوقات ته سر نه وي، دا مخلوقات به د سر نه وي.
دا چې کومه یهود دي یا عیسیان دي یا مشرکان دي هغه دا په خپل ځای دي او پرېږدوه هغه غرق او تباه دي هغه خبره نه ده. دا مسلمانان حکمرانان، دا عرب، دا سعودي عرب، هغه عظیم بزرگان شیخان علماء گرفتار کړي چې حیران بشي، په جیلونو کې سره پراته دي په یو ټکي باندې، په یو ټکي د دوی د مزاج خلاف خبره کړې ده، د دوی د قانون خلاف خبره کړې ده، د دوی د خواهش خلاف خبره کړې ده، د یهودو د مخالفت خبره کړې ده، چرته د مظلوم مسلمانانو د فلسطین امداد او تعاون خبره کړې ده، بس گرفتار شوي دي. ولې څه دي خیال دی؟ ولې هغه الله نه نیسه؟ دا جیلونه چې ډک دي دا الله تعالی نه نی. په پاکستان کې به دې جیلونو کې دنیا د مظلوم مسلمانان چې پراته دي دا نه نی، دا نیکان صالحان نه نی. خدا الله تعالی صبر د هغې انتها نشته او امتحان دی، د هغه دپاره امتحان دی او زما ستا دپاره هلاکت او وبال او تباهي ده. د هغوی دپاره خو امتحان دی. هغه خو بار هم خوشحاله دي او دننه هم خوشحاله دي، په جیل کې هم خوشحاله دي، په تکلیف کې هم خوشحاله دي. زمون خو دغه حل دی، دغه قانون دی، دغه حالات دی. د 2 روپو بلکې مجرمان نه مظلومان هغه بیړو اتکړو کې پراته دي او غټ په ارباو کرباو روپو غلا آپ ریسټ هاوس کې ناسته، هغه ته ایسی لګېدلی، هغې ته د خواهش هر شی چې کومه دی هر سبب دا مهیا وي. دا کومه قانون دی؟ دا کومه ظلم دی؟ که نه تم پکې خوشحاله او بس هغوی هم پکې خوشحاله دي. نوح علیه السلام فرمایي چې پروردګاره د دوی په دنیا کې د اوسېدلو حق نشته دی، د دوی دپاره د اکسیجن د اخیستلو د ساه د اخیستلو حق نشته، ختم یې که یو تم مه پرېږده. یعنې استقامت، عظیم استقامت والا خاوند، اوچت صابر انسان، هغه هم آخر مجبوره شو چغې ویستلې چې پروردګاره ختم یې که. وایي صحیح ده، بس د بره نه او د لاندې نه اوبو زور وکړو هر څه ختم. دویم نمبر خبره داره ده، خلک وایي که نه وایي د ډیوې لاندې تیاری وایي. د نوح علیه السلام په دعوت کې څه فرق نه و، خو لیکن په کور کې دننه 2 کسان چې کومه دی غټ 2 کسان، نږدې 2 کسان، متعلق 2 کسان، هغه کافران او مشرکان دي. یو زوی د کنعان او یو ښځه د مشرکه، د دواړه د شرک او د کفر په دلدل کې دي او د 900 کالو دعوت د نوح علیه السلام د هغې په ښځې باندې اثر نه دی کړی او زوی باندې به 100 کاله وي نو هغې باندې اثر نه دی کړی. دومره لوی دعوت او دومره اوچت داعي، لیکن سره دی نه چې دی نو هغه د نوح علیه السلام ښځه او د نوح علیه السلام زوی دواړه مشرکان او کافرانو چې ورته وایي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. هغه ورته څه وایي سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. یا دنیا د تعلیم پې تش کې که نه او د دین نه مبرا او معرا او لغړ او بربنډې نه به تا ته وایي چې ټکنالوجي داسې ده او ټکنالوجي داسې ده. نوح علیه السلام ته چې کومه دی زوی ټکنالوجي زه ورته وله سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. دا ټکنالوجي ده، زه به غر ته وخېږم. ټکنالوجي بیا کار نه کوي، د الله د قهر مخې ته هیڅ شی کار نه کوي. کله چې د الله تعالی قهر راشي، زلزله راشي، د دین نه خبر نه، نو بیا د جاپان غوندې یو مضبوط ملک چې تاسو ته په خپله پته راشي چې جاپان یو شی جوړ کړي نو هغه بیا د ورانېدو وي نه. اوس خو چین دی خو پالتو لوښی دی، لیکن جاپان چې کله یو شی جوړ کړي او میډ ان جاپان یې پرې لیکلی نو هغه بیا ختمیږي نه، تا به ختم کړي خو شی ختمیږي نه. لیکن چې هلته زلزله راله نو بیا جاپان ختم شو، او چې سونامي راله د سمندر زلزله راله نو هر څه وله وړاو کړه، هر څه وله ختم کړه. دلته هم ده وویله نوح علیه السلام زوی څه وایي ټکنالوجي زه ورته وایي سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. ټوله دنیا ټکنالوجي څه ته ویلی کېږي؟ بېغیرتۍ ته.
بے غیرتی پیژنې. او پاکستان اټم بم جوړ کړی نو څه پکې؟ کم ملک چې اټم بم جوړ کړی دی هلته خو بجلی 100% برابري 100%. په پاکستان کې بجلی شته؟ یعنی د اټم بم نور خصوصیات خدا پرېږده، او د کمی ملک سره چې اټمي طاقت ور سره وي د هغوی بجلی ذره برابر چې کوم دی نه ځي، 1 نمبر بجلی پوره. زمونږ د ملک د اټم بم څه فایده شوه؟ هندوستان نه رانه نه یېرېږي، ایران نه نه یېرېږي، یهود را نه هېڅ څوک هم نه یېرېږي. پیزار در نه وباسي، ستا د وزیر اعظم او د صدر نه پیزار وباسي په ایرپورټ باندې، دغه ستا اټمي قوت دی. او هغه شډل بډل هغه غټو غټو څادرو والا هغوی ته سلامونه کوي. څه چل دی؟ ایمان غواړي، ایمان. کافر په اسلحه نه یېرېږي، اسلحه به تیارې اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دا ضروري خبره ده. خو چې ایمان در سره نو دغه هېڅ هم نشي کولی. یېرېږي په ایمان باندې، بیا به ستا اسلحه وي، ستا اټم بم به اټم بمي. ایمان کم دی. خبر همداره دی وتم سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. ټیکنالوژي باندې ځان بچ کما. ورته ویل غلی کښېنه، لا عاصم اليوم من امر الله. د ټیکنالوژي سره چې الا من رحمه نه وي، ستا په ټوپک سره چې الله اکبر نه وي، ایمان نه وي، دغه ډز پالتو دی، هېڅ هم نشي کولی. په جنګ بدر کې په یو څو تورو باندې چې کومه دی هغوی مقابله کوله، ولې؟ ځکه چې د هغوی د تورې سره سو من امر الله سره الا من رحمو، ایمان ور سره و. هغه ایمان چې کومه دی ټول والا ختم یې کړ. دومره یو څو موټی مجاهدین 48 ملکونه چې کومه دی هغه ختم کړه، ټول نیټو یې تار کودل. دا ایمان جذبه ده. دا به نوح علیه السلام حیران شو چې دا خو زما زوی دی. کله کله یو سړی خواته یې ناست هغه منافقي خواته به یې ناست ډېر، ته به دې خبر دی هغه به منافق یا به جاسوسي. تا که زما ملګری دی، ستا ملګری نه دی، ته زما زوی دی، نه ته دې خبر نه، عالم الغیب خو ته نه. نو نوح علیه السلام ورته وایي یا نوح انه لیس من اهلک. هغه چغه وایسته چې ربه دا زما زوی دی او ستا زوی نه دی. انه عمل غیر صالح، دا بد عمله دی. بد عمله ځان سره مه منسوب کوه. ځان سره هغه څوک منسوب کوه چې هغه نیکان وي. د دې وجې نه دا د صاحبزادګانو، د پیرانو، د ملنګانو، د درویشانو سلسلې دي، او زه یم فاسق او فاجر. لکه ته اوس وګوره دلته خو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې نشته دی، خو په سیند او بلوچستان او په پنجاب کې خو دا لوښي ډېر دي. ور نیکه او ډر نیکه به چېرته نیک سړی تېر شوی بزرګ، دی به فاسقي فاجري، دی به شرابي وي، دی به غل وي، دی به ډاکو وي، دی به زناکار وي، او په خانه په دغه باندې ناست ګد نشین دی. تم راځه سروت ښکته کوه، بل هم راځه سروت ښکته کوه، بل هم نه. په دې باندې کار نه کېږي، په صاحبزادګۍ باندې کار نه کېږي. کل یعمل علی شاکلته. هر یو سړي سره د خپل عمل او د خپل نیت کار به کېږي. او کېدلې نو د نوح علیه السلام زوی او د نوح علیه السلام بیبي اب جنت ته تلوي خیراتی. نوح علیه السلام دی په معظمو پیغمبرانو کې دی، په جلالی پیغمبرانو کې. تاسو ته پته لري په پیغمبرانو کې د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام په شان دي جلالی پیغمبران نه دي راغلي چې باو کې څومره جلال و چې څه ویل الله تعالی هغه شان دي کوله. لیکن هغه جلالی پیغمبر خپل زوی نشي بچ کولی، او قرآن ورته وایي چې انه دا خو بدعمله سړی دی، ځان ته مه منسوب کوه. ستا زوی ستا نه پیدا دی، نور اقوال غلط دي ټولو. ستا زوی ستا نه پیدا دی خو بدعمله دی، مشرک دی. ته ځان ته څنګه منسوب کې؟ ځان ته مه منسوب کوه. نو په دې باندې کار نه کېږي، په خپل عمل باندې به کار کوې. خپل عقیده به جوړې، خپل عمل به جوړې. او دا یو خبره ای دنیاوي لحاظ سره بس اثرات موجود دي څه وخته پورې، او نور چې دی نو داسې نشي کېدلی. لہذا د ظلم انجام هغه هم دا چې نوح علیه السلام هغه بچ شو، یا د لږو کسانو سره یا د ډېرو سره. راجح قول او مشهور قول پکې 2 اتیا دي چې 2 اتیا افرادو سره چې په هغې حام سام یافس د نوح علیه السلام 3 زامن دي. ټوله دنیا د هغې نه بیرته آباده شوه، لیکن کنعان زوی چې کومه دی دغه مشرکو 4 زامنو کې دغه 4م مشرک لاړو د دنیا نه، ورسره ښځه هم لاړه غرقه. د دې وجې نه ظلم غلط شی دی.
او د داعیانو یا د حق پرستو د دغې حقګو خلکو د قرآن او د حدیث د بیانونکو مخالفت مه کوه. د ځان نه چون چرا او ځان نه علتونه مه راوباسه. زموږ زبان ډېر غلط استعمالیږي، ډېر غلط استعمالیږي. ټوله شپه ورځ چې کوم دی لګیا وي په خلکو بسې، ټوله شپه ورځ چې کوم دی نو موږ د دې نیکو خلقو د نیکانو د نیک کارونو مخالفت کوو په مختلفو طریقو باندې. دا موبایل چې خلک ګوري که نه که تاسو وکتلی په دې کې به د نیکانو خلکو بسې خلک څه وایي، څه خبرې کوي. چېرته رډم چې کوم دی چا صفت غیبت ونه کو، د هغه بربنډو خلکو چې کوم دی چا غیبت ونه کو، شپه ورځ چې کوم په دې بسې صحیح دا لګیایي عام غلط استعمالیږي. د مسلمانانو سره ډېره کمه حصه چې کومه دی ستاسو په دې میډیا در سره ده، ستاسو سره ډېره کمه، په 100 کې 99% در یهودو سره ورسره ده. دومره غټ زوره دی چې کم کارونه هغوی کوي تاسو چېرته کولی شئ، تصور هم نه شئ کولی. هغوی چې کومه دی نو د دې موبایل او د دې سسټم باندې تی برباد کړي، دا دماکې به کوي. ستا موبایل ستا لاس کې دماکه کوي، یعنې دا د هغوی کیل دی. دا ټوله دنیا هغوی اخیستې ده، دا اسلامي ملکونه هم ټول اخیستې دي، دا یهودو دا ټول دنیا یې اخیستلې ده، هغوی په لاس کې ده. ته نن نه ګورې بل ملک امریکا، بذات خود امریکا دا دې په ماشومانو بمباري وکړي ته ټولې دنیا ته ګوره، د امریکې چې کومه دی نو میاشت کې به د نه ختموي. برطانیې دې وکړي، روس دې وکړي، چین دې وکړي، انډیا دې وکړي، نشي کولی. لیکن دلته یهودو ته وګوره، یهود برای راست ښکاره لګیا دي. اقوام متحده قانون ټول انکار یې وکړو، نه منم، تام نه منم، سلامتی کوم سلم نه منم، بل شیم نه منم، هېڅوک نه منم، هېڅوک نه منم. یو کال وشو څه دبره 40,000 خلک چې کومه دی نه شهیدان شو، ټول ماشومان او ښځې دي، هېڅ چا خبره نه مني، په دې نه پوهېږې. ټول یې اخیستې دي، ستا وطن یې اخیستی، نور اسلامي دنیا یې ټول اخیستې ده، امریکې اخیستې ده، برطانیې اخیستې ده، جرمني اخیستې ده، څومره ملکونه یې ټول اخیستې دي. 106 108 ملکونه به یې که څومره به ټول د هغوی په حمایت کې دي. څوک یې مخالفت کوي؟ نو یهود داسې کوي. نو زمونږ سره د میډیا خو ډېر کم، 99% د هغوی سره دی، 1% د مسلمان سره دی. په 1% کې چې کومه دی نو هغه 1 په 1 کې 1 دا تش د مولیانو سره دی، د دین د کار دپاره دی. هغه هم غلط استعمالیږي، د خیر کار پکې نه کېږي. یو 400 کې یو وروړونه هم دی، هغه لګیا دی توحید خلاف، کله عرش چې کوم دی لاندې راولي او کله عرش باندې بوځي. بل په هغه بل ځای کې ناست دی، په کول یې په سر کړی دی، هغه د منکر حدیث دپاره کار کوي. څوک لګیا دي څه کوي؟ مناظرې کوم دی، که کرۍ ته دې ګوره او تا ته ګوره، مناظرې ته ګوره، موبایل دې خولې ته نیولی او مناظره کوي، څه داسې یو څه داسې. چېرته معمولي غونې ذره برابر به چېرته د اصلاح کارونه کوي، قرآن به بیانوي، حدیث به بیانوي، روغې خبرې به کوي. چې دا بیکاره کچ پچ کمزوری مسلمان به د خپله مسلمانۍ برقرار پاتې شي. درخواست هم دغه د دې خلکو ته چې هلکه داسې خبرې کوئ چې دا کچ پچ مسلمانان لږ لږ دي، دا خو پاتې شي که نه، هغه هم تا ختم کړه. نو الله تعالی دې موږ مسلمانان پاتې کړي. فتنو دور دی، او الله دې زموږ زبان، زموږ غوږونه او سترګې د حق پرستو د حقو خلقو ملګري کړي، او الله تعالی دې زموږ ټول طاقتونه د حق دپاره استعمال کړي. او الله دې د فلسطین هغه کمزوري مسلمانان، هغه بې کسه بې وسه، هغوی الله تعالی الله دې بتعاون امداد دې الله وکړي، د هغوی دغه ظالمان دې الله تباه کړي، الله دې موږ معاف کړي. او چې څوک پاتې شوي دي دې کلي کې چمګاونډ کې الله تعالی دې هغه وبخښي.